أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. رب د مخکې سردار چې مخکې د جهاد مسله ذکر شوه، نو دوه واقعات په هغې باندې ذکر کړه، د بدر او د احد واقعه. نو اوس دې آیتونو کې ترغیب دی انفاق فی سبیل الله ته، چې د الله په لاره کې خپل مال ولګوئ او سودونه مه کوئ. سود چې کوم دی چې څوک سودونه کوي نو هغوی د مال سره محبت وي، نو د الله په لاره کې هغه مال نشي لګولی. نو تاسو د زړه نه دا خبرې وباسئ چې موږ به مال جمع کړو، بلکې دا مال چې الله پاک کوم تاسو له درکړی دا د الله په لاره کې ورکوئ. نو د دې ځای نه تر هغه 80 نمبر 180 پورې دا تقریبا 11 خبرې ذکر کیږي. نو بعضې ځای کې امر ورکوي، بعض ځای کې نهي ده، دا کار کوئ دا مه کوئ. بعض ځای کې صفات ذکر کړي د مؤمنانو، لکه دې وروسته آیات کې اطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کوئ د الله او د الله د رسول. سارعوا الى مغفرة من ربکما، جلدی کوئ مغفرت ته چې ستاسو د رب د طرف نه وي، و جنت او جنت ته، یعنی اسباب د مغفرت او اسباب د جنت هغې ته جلدی وکئ، تعدی کوئ، په هغې باندې عمل وکئ. نو په دې اولني آیت کې لا تاکلوا الربا دا اوامر شو، نو دا نهي ده، لا تاکلوا الربا مه خورئ تاسو سوده. لا یا وروسته وایي ولا تهنوا ولا تحزنوا، او تاسو سستی مه کوئ، تاسو غمجن کیږئ مه. کله په صفات بیانوي د مسلمانانو، لکه دې وروستو آیاتونو کې چې بیان کړي الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. متقیان هغه کسان دي چې هغوی په حالت د خوشحالۍ کې، په حالت د خفګان کې هغه انفاق کوي، د خپل رب په لاره کې مال لګوي او غصې له رسکي معافي کوي خلقو ته. هغوی چې یو ناروا کار وکړي یا ظلم وکړي د خپل نفس سره، نو بیا الله پاک یاد کړي، نو الله پاک نه بخښنه وغواړي، الله پاک دوی ته بخښنه وکړي. نو داسې بعضې ځایونو کې چې کوم دی اوامر ذکر کوي، بعضې ځای کې نواهي، بعضې ځایونو کې چې کوم دی هغه صفات د مؤمنانو هغه ذکر کېږي. نو په دې آیت کې چې کوم دی، په دې اولني آیت کې نهي کړه د ربا نه، د سود نه، چې سودونه مه کوئ، دوچند ده. د الله نه ویرېږئ، د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. نو دا آیت چې کوم دی د عمرو بن عقیش رضی الله تعالی عنه د هغه په باره کې نازل شوی دی، چې ده ته خلقو دعوت ورکړو مسلمانانو چې ته مسلمان شه. نو هغه ورته وویل چې زه چې مسلمان شم نو ما د جاهلیت په دور کې چې کوم دی سودونه کړي، ما د هر چا سره سود کړی، د سود معاملات دي. نو هغه سود خو به زما نه پاتې شي، خلقو ته پیسې پاتې شي، ځکه چې په اسلام کې بیا سودونه نشته، نو زه نه مسلمانېږم. دغسې وه نو احد موقع راغله. احد کې د تپوس وکړو، نو زما د تر زامن څه شو، نو خلقو ورته وایي هغه جنګ ته تل دی، یا فلانی څه شو فلانی څه شو، نو خلقو ورته وایي هغه تل دی جنګ ده. نو بس زه توره راواغسته روان شو، نو عزت سره بیا په کور کې پاتې کېږم. نو چې لاړ نو مسلمانانو چې ولیده، نو ورته وویل زموږ مخې له مه راځه، ته مشرکې کافرې، او زموږ مخې له مه راځه، زموږ سره ته جنګ کوې. هغه وایي زه تاسو سره جنګ نه کوم، ستاسو سره ستاسو په حمایت کې جنګ کوم، ستاسو په معیت کې، ستاسو خلاف جنګ نه کوم. نو هغه وایي موږ سره زموږ په حمایت کې هغه سړی جنګ کوي چې مسلمان وي، ته کافر. نو هغه وایي ما اسلام قبول کړی، مسلمان یم. وجنګېده، مسلمان شو او بیا وجنګېده.
او جو څنګه په لارې روان شو نو خدای پاک ورته په دې زړه کې جو کریمه نصیب کړه مسلمان شو. نو اول زخمی شو د هغې نه وروسته بیا شهید شو نو بس ډایرکټ چې کوم دی جنت ته لاړه. ابو هریره رضی الله تعالی عنه بیا وروسته یو معمه وي صحابه کرامو ته چې هغه سړی ماته وښایي چې هغه نه مونځ کړی نه یې روژه نیولي نه یې حج کړی نه یې نور څه نیک اعمال کړي دي او صرف کریمه یې ویلې ده او په هغې باندې هغه چې کوم دی هغه جنت ته لاړه. نو خلق به چپ شو نو هغه به ورته ووایي چې دا دغه سړی دی عمرو بن عقیش رضی الله تعالی عنه چې کریمه ووي او بیا نور څه اعمالو موقع نه ده راغلی خو چې لاړ جو په غزا کې شهید شو او جو سیده جنت ته لاړ. نو دلته وایي چې تاسو سودونه مه کوئ چند در چنده دوچن دوچن اضعافا مضاعفه. نو سود خو هسې حرام دی که په یو چن یې او که دو چن یې او که لس چنده یې هر څو چنده چې نو دا ولې وایي چې اضعافا مضاعفه په چندانو باندې مه کوئ سوده. نو دا د دې لپاره وایي چې هسې حرام دی هسې نو چې بیا په ډیرو چندو سره د چا نه سودونه اخلي نو هغه خو په طریقه اوله سره حرام دی. بل بیان د واقع دی هغه خلقو به هم په هغه وخت کې دغه چل کوو جاهلیت په دور کې عربو به چې سودونه کول نو هغو به یو ربا النسیه به ورته وي ربا الفضل به ورته وي مثلا یو سړي به د چا نه پیسې واخیستې قرضه یو 10,000 روپۍ راکړه بیا به زه تا له یو میاشت پس درکړم هغه ویې ښه 10,000 روپۍ به زه تا درکړم خو که میاشت پس یې راکړې نو 10,000 روپۍ به راکړه که میاشت پس یې را نه کړې او په هغې باندې ورځې ووتې نو بیا به ګورې 10,000 روپۍ نو زر به 11,000 روپۍ مال راکړی 1000 روپۍ به سیوا راکړی نو چې ټایم به راغی خو به غریب و به ضرورتمند نو پیسې خو نه شو ادا کولی نو 11,000 روپۍ زه به دله درکړم 11 به دله درکړم ما ته بیا اوس نیټه کېده جو بیا به ورته څه نیټه کېښوده او بیا به چې کوم دی هغه بله میاشت کې که دې ادا کړي 11 سره به که دې ادا نه کړي نو بیا به 12,000 روپۍ راکړي یا به 15,000 روپۍ راکړي. په دغه طریقه باندې به دا رو په پورته روانې بیا به ډبرې شوې بیا به 100,000 به راکړي چې 100 ته به ورسېدو بیا به دغه ټایم له دې راکړې ښه ده را نه کړې نو 40,000 روپۍ به راکړي چې ټایم به راغی ور به نه کړې بیا به وي چې 80,000 روپۍ به اوس راکړي. په دغه طریقه باندې دا شی په پورته به روانو سوده اضعاف مضاعفه دغه نو دا بیان د واقع دی ته ویل کېږي څنګه حالات پېښ شوي او هغه شانتې قرآن راوړي دي. نو ای مسلمانانو یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تاکلوا الربا تاسو مه خورئ سود اضعافا مضاعفه په دوچن در دوچن واتقوا الله ویریږئ د الله نه لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ د الله نه ویریږئ سودونه مه کوئ نو تاسو به کامیاب شئ. واتقوا النار التي اعدت للكافرين او ویریږئ د هغه اور نه چې هغه تیار شوی دی دپاره د کافرو د هغه اور نه ویریږئ چې هغه د کافرو دپاره تیار شوی دی. اعدت دا د ماضی صیغه ده تیار کړی شوی دی نو پته ولګېده چې دا جهنم چې کوم دی هغه تیار شوی دی. وروستو بیا وایي اعدت للمتقین تاسو جلدي وکئ هغه اسبابو د مغفرت ته چې ستاسو رب د طرف ته وي و جنتین او اسبابو د جنت ته عرضها السماوات والارض چې هغه د هغې پلنوالی اسمانونه او ځمکې دي. اعدت للمتقین چې هغه تیار شوی دی دپاره د متقیانو نو د هغې د جنت په باره کې هم د ماضی صیغه استعمال کړه. نو اهل سنت والجماعت دا وایي چې جنت او دوزخ دا د مخکې نه تیار دي دا تیار شوي دي او معتزله وایي چې دا تیار نه دي خو دا وروستو به چې کله قیامت قایم شو د هغې نه وروستو دوزخیان باندې فیصله وشوه چې دوی به دوزخ ته ځي په دغه وخت کې به خدای پاک دوزخ پیدا کړي او چې په جنتیانو باندې فیصله وشوه چې دوی به جنت ته ځي نو په دغه وخت کې به خدای جنت پیدا کړي هغوی به جنت ته ولیږي. دا خبره د هغو ټیک نه ده دا د نورو احادیثو نه هم دا معلومیږي او د دې صیغې نه د ماضی د صیغې نه هم معلومیږي چې دا جنت او دوزخ چې کوم دی دا اوس موجود دي دا بیا وروسته پیدا کړي اوس هم خدای پاک تیار کړي دي او دا د چې خالي وي څوک کشته نه بیا به وروسته ته خلق دیږي آبادی به بیا پر د قیامت
او تیار شوي د اوس نه دي نو ویرېږئ د هغه اور نه اعدت للکافرین چې تیار شوی دپاره د کافرو واطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون نو د کافر دپاره تیار شوی دی دایمي طوره چې هغو ته بیا راوتی نه شي نور دا اور خو د مسلمانانو دپاره هم تیار شوی دی دغه اور چې دی دا جهنم پرې ته مسلمانان هم ځي هغه کسان چې هغه ګناهګار کافر نه دي مسلمانان دي خو ګناهونه یې کړي دي دا ګناهونو د وجې نه به هغو ځي خو د هغو هغه تلل چې کوم دي هغه مخلد نه دي همیشه به نه وي لاړ شي بیا به ترې راوځي او د کافرو دپاره چې تیار شوی دی نو دا د همیشه دپاره تیار شوی دی دوی ته بیا راوتی نه شي واطیعوا الله والرسول او اطاعت وکړئ د الله او د الله د رسول لعلکم ترحمون د دې لپاره چې په تاسو باندې رحم وشي وسارعوا الى مغفرة من ربکما او جلتی کوئ مغفرت ته د خپل رب د طرف ته وجنت او جنت ته عرضها السماوات والارض چې د هغې پلنوالی آسمانونه او ځمکې دي اعدت للمتقین چې تیار شوی دپاره د متقیانو نو مغفرت ته څنګه تعدي وکړي او جنت ته څنګه یعنی اسباب د مغفرت او اسباب د جنت ته اسباب د مغفرت چې کوم دي هغه مختلف څیزونه دي حج دی زکات دی جهاد دی تکبیر اولا دی مخکې صف ته تلل دي په وخت باندې مونځ کول دي دا اسباب مغفرت دي دا مختلف تفاسیر نقل دي اسباب د جنت څه شی اسباب د جنت نیک اعمال دي نیک اعمال کوئ تاسو به جنت ته ځئ څنګه جنت دی د هغې پلانوالی اسمانونه او ځمکې دي عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا ځمکې او اسمانونه دا خاره کړی شي وغوړولی شي د یو سازر په شانتې او بیا لکه سازر چې کوم دی خورېږي یو ځمکه دا وزبکې بیا یو اسمان جدا جدا او دغه سازر دا پلوونه سړی یو بل سره وتړي او یا وګنډي او دا خواره کړي دا ځمکې اسمانونه دا خواره کړي ټوله دا صرف پلانوالی دی وزمکې و اسمانونه چې دا خورېږي یو سازر ته جوړ کړي دا صرف پلانوالی شو پلانوالی خو دا کمې ده دغه نه د اوږدوالي نه طول چې دی دا یو شي اوږدوالی هغه سیوای د پلانوالي نه نو چې دا د هغې پلانوالی دی نو د هغې هغه اوږدوالی چې د خدای په علم کې دی چې هغه به څومره وي چې دومره غټ دغه دي جنتونه دي چې دا د هغې پلانوالی دی نو بیا هغه دوزخ چېرته لاړ په دې عالم کې خو هغه دوزخ هم دی دا دوزخونه او جنتونه چې کوم دی هغه جنتونه دومره پلن شو نو دوزخ بیا چېرته لاړ نو دغه شانتې سوال چې کوم دی هرقل هغه نبي علیه السلام ته په خط باندې را لیږلی یو خط یې لیکلی او په هغې کې دا لیکلي وو معاویه رضی الله عنه هغه خط پړاو کړ نبی علیه السلام ته په هغه کې دا و چې ته موږ ته دعوت راکړی د هغه جنت چې د هغې پلنوالی ځمکې او اسمانونه دي نو هغه دوزخ چېرته لاړ نو نبي علیه السلام دا جواب ورکړ چې سبحان الله کله چې دا شپه راشي نو دا ورځ چېرته لاړه شي دا ورځ چېرته ځي نو مطلب دا دی چې ته ورځ هم منې او شپه هم منې او په خپلو طرفونو کې دا موجود دي نو دغه شانتې دا جنت هم شته او دوزخ هم شته او د جنت هغه مقام چې دی مکان هغه بره دی او دوزخ کته دی د اوو ځمکو نه لاندې او جنتونه بره دي او دا ټولو جنتونو د چت چې دی هغه عرش دی عرشه اوس د عرش ته لاندې کرسۍ ده حدیث کې راځي مخکې الله لا اله الا هو سورت په آیت الکرسۍ کې هم دا خبره تېره شوه سورت بقره کې چې د کرسۍ نه لاندې دا چې څومره دغه دي اسمانونه دي نو دا د کرسۍ په مخ کې داسې ښکارېږي لکه بنګړی په میدان کې یا د ګواتۍ دا کړۍ نه ده د هغې په شانتې ښکاري او کرسۍ دومره غټه ده خو دا هر څه چې راوالي دا سره د کرسۍ نه دا د عرش په مخ کې چې کوم دی داسې دي لکه په یو غټ میدان کې چې کوم دی هغه بنګړی یا هغه د ګواتۍ یو کړۍ پرته وي نو چې عرش دومره غټ شو د هغې د لاندې دا دغه شو دا عرش چې کوم دی دا ټول کائنات رانیول دي دا ټول د هغې د لاندې نه دي او دا نور هر څه واړه دي عرش بیا غټ دی دا ټول د هغې د لاندې راغله نو ځمکې اسمانونه څه شی دی هغه به ډېر غټ وي که نه او په بل طرف باندې چې کوم دی په لاندې طرف باندې دوزخ دی هم شته او دغه شانتې سوال د عمر رضی الله عنه هم یو پادري کړی و
هغه ورته وی چې دومره غټ جنت دی نو هغه دوزخ هم هغه وی سبحان الله وی دا زمونږ د سترګو ته نه ګوري دا وړه غوندې سترګه ده په هغې کې چې کوم دی هغه دا ټول کائنات راځي چې څومره ستا نظر لګي په هغې کې دا ودي او بوټي او ګاډي او آبادي او هر شی په دې سترګه کې دا وړوکی خس خوند ځای دی په هغې کې دا هر څه ځای کېږي نو د خدای پاک په کائناتو کې دا جنت او دوزخ دا نه ځای کېږي الذين ينفقون في السراء والضراء متقیان هغه کسان دي چې هغوی انفاق کوي خرج کوي خپل مال فی السراء په حالت د خوشحالۍ کې والضراء په حالت د خفګان کې یا فی السراء په حالت د مالدارۍ کې والضراء او په حالت د غریبوالي کې چې غریبانه ني والکاظمین الغیظ او خړونکي خپلې غوسې لره کظم چې کوم دی هغه ویل کېږي د مشک هغه خولې تړلو ته مشک مخکې به د سربنو د دې مشکونه په هغه کې به اوبه اچولې نو هغه یو خوله به وه د هغې نه به اوبه په کته رابهېدې او سیشي ته به ژونده کړو هغه مشکیزه بر یو سیشی به دغه کړو دیوال کې یو موږی سیشي هغې ته به ژونده وه او اوبه به یې ترې دغه کولې راویستې نو د هغې دا خوله چې وتړي نو دې ته ورکې نو الکاظمین الغیظ هغه تړونکي د خپلې غوسې خپله غوسه وتړي ختمه کړي ختمونکي الغیظ غیظ چې کوم دی غیظ و غضب غوسه والعافین عن الناس او معافي کوونکي خلقو ته والله يحب المحسنین الله پاک محبت کوي د نیکانو خلقو سره نو نیکان هغه دي متقیان هغه کسان دي چې هغو په هر حالت کې انفاق کوي که حالت د خوشحالۍ که حالت د خفګاني که حالت د مالدارۍ او که حالت د غریبوالي په هر حال کې خپل مال خرج کوي خپله غوسه خوري او خلقو ته معافي کوي نو حدیث کې راځي چې څوک قادر په دې باندې چې هغه غوسه خپله سړه کړي په چا باندې د چا سره شر دی جنګ دی د هغه باندې خپله غوسه سړولی شي او بیا هم د خپله غوسه چې کوم دی کنټرول کړي نو په ورځ د قیامت به الله پاک دله اختیار ورکړي چې څومره حورې ستا خوښې دي نکاح ورسره کوه او په بل حدیث کې راځي چې څوک چاته معافي وکړي او د خپله غوسه سړه کړي الله پاک به د ده د زړه د نور نه او د ایمان نه ډک کړي د علي ابن حسین ابن علي رضی الله تعالی عنه چې هغه زین العابدین باندې مشهور دی د علي رضی الله عنه وسی دی هغه وینځي هغه ته اوبه اچولې نو په لاس کې ورسره کوزه وه کوزه تیارتاوه شوه د هغه په دې سر باندې ولګېد هغې کوم زخم راغی او اوبه پرې ولګېدې کپړې ولم څښاک کړې نو هغه له غوسه وراله نو هغه وینځي ورته دا آیت ویې والکاظمین الغیظ متقیان هغه کسان دي چې خپله غوسه څکي خوري نو ده وی کظمت غیظي نو ما خپله غوسه چې کوم دی ختمه کړه هغې ورته وی والعافین عن الناس متقیان هغه خلق دی چې هغه معافي کوي خلقو ته وی عفوتو کېږو ما معاف کړي نو هغې ورته بیا وی والله يحب المحسنین الله پاک نیکان خلق خوښوي وی زه ما د الله د رضا لپاره آزاده کړې والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم او هغه کسان چې وکړي هغوی د بدۍ کار او ظلموا انفسهم یا ظلم وکړي د خپل نفسونو سره ذکروا الله نو یاد کړي الله پاک فاستغفروا لذنوبهم نو بخښنه وغواړي د خپلو ګناهونو لپاره ومن یغفر الذنوب الا الله او څوک دی چې بخښنه وکړي د ګناهونو مګر یو الله دی ولم یصروا على ما فعلوا او نه کلکېږي په هغه ګناهونو باندې چې دوی کوي وهم یعلمون او حال دا دی چې دوی پوهوي اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم دا کسان د دوی بدله مغفرت دی د طرفه د رب د دوی نه وجنات تجري من تحتها الانهار او جنتونه دي چې بهیږي د هغې د لاندې نه ورې خالدین فیها دوی په هغې کې همیشه ونعم اجر العاملین او ډیر ښایسته اجر د عمل کوونکو دی نو نیکان خلق متقیان هغه کسان دي چې هغو فاحشه وکړي یو ګناه وکړي یا د خپل نفس سره ظلم وکړي نو فاحشه چې کوم دی غټ ګناه ظلموا انفسهم وړوکی ګناه یا فاحشه چې کوم دی هغه ګناه دی چې د متعدي ګناه د خلقو د الله د بندګانو په حق کې تقصیر وکړي او ظلموا انفسهم چې د الله په حق کې حقوق الله کې څه تقصیر وکړي د خپل ځان سره ظلم وکړي نو الله پاک یاد کړي او د خپلو ګناهونو معافي وغواړي
نو د ګناهونو معاف کوونکی خو د الله نه سوا بل څوک نشته، نو هغه ورته ګناهونه معاف کړي. نو دا رد دی په نصاراو باندې. نصارا وایي چې موږ ته ټول ګناهونه معاف شوي دي. ولې معاف شوي دي؟ دا راته عیسی علیه السلام معاف کړي دي. عیسی علیه السلام په سولی شوی دی، هغه په پانسي شوی او د هغه دا پانسي چې دا زموږ د ټولو لپاره کفاره ګرځېدل ده. نو دلته الله پاک وایي ومن یغفر الذنوب الا الله، څوک بخي ګناهونه مګر یو الله. بخونکی د ګناهونو خو یوازې الله دی. ادو وایي موږ ته دا ګناهونه چې کوم دی هغه عیسی علیه السلام بخښل دي. دروغ وایي. ولم یصروا علی ما فعلوا، ادو نه کلکه کېږي په هغه کار باندې چې دوی کړی، کوم ګناه چې دوی کړی په هغې باندې اصرار نه کوي. ګناهونه خو د انسان نه کېږي، هر قسمه انسان چې دی د هغه نه ګناه کېږي بغیر د پیغمبرانو نه. د پیغمبرانو نه ګناه نه کېږي، الله پاک هغه محفوظ ساتي، هغه معصوم دي. او د صحابه کرامو چې کوم دی هغه هم حفاظت الله پاک کړی، او که څه غلطیانې دې شوي هغې ورته الله پاک معافي کړله. نور هر سړی چې دی هغه څه نه څه ګناهګار دی، د هغه نه ګناه کېږي. خو چې څه ګناه ترې وشي نو په هغې باندې بیا کلک نه ودرېږي، بلکې د توبه وباسي. توبه نو چې توبه وباسي نو الله پاک بخونکی دی، د هغه ګناه ورته معاف کړي. دغه سړی متقي دی. نو د دوی بدله چې ده هغه مغفرت دی د رب د طرف نه، جنتونه دي چې د هغې د لاندې نه به ورې بهېږي، دوه په هغه کې همیشه وي. ونعم اجر العاملین، دا ښایسته اجر د عمل کوونکو دی. یا ایها الذین آمنوا، یا مؤمنان لا تاکلوا الربا، تاسو مه خورئ سود، اضعافا مضاعفة، دوچن در دوچن. واتقوا الله، ویرېږئ د الله نه، لعلکم تفلحون، د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. واتقوا النار التي اعدت للکافرین، او ویرېږئ د هغه اور نه چې تیار شوی دی د کافرو لپاره. واطیعوا الله والرسول، او اطاعت کوئ د الله او د الله د رسول، لعلکم ترحمون، د دې لپاره چې تاسو باندې رحم وشي. وسارعوا الى مغفرة من ربکم، او جلتی کوئ هغه اسباب د مغفرت ته د رب د طرف نه. وجنت، او جنت ته، یعنی اسباب د جنت ته، عرضها السماوات والارض، چې پلانوالی د هغې اسمانونه او ځمکې دي. اعدت للمتقین، چې هغه تیار شوی د لپاره د متقیانو. الذین ینفقون فی السراء، متقیان هغه کسان دي چې هغو خرج کوي خپل مال په خوشحالۍ کې، والضراء، په خفګان کې، والکاظمین الغیظ، او سکونکي د خپلې غصې، والعافین عن الناس، او معافي کوونکي خلقو ته. والله یحب المحسنین، الله پاک محبت کوي د نیکانو خلقو سره. والذین اذا فعلوا فاحشة، او متقیان هغه کسان دي چې وکړي یو ناروا او ظلموا انفسهم، یا ظلم وکړي د خپل نفسونو سره، ذکروا الله، نو یاد کړي الله پاک، فاستغفروا لذنوبهم، نو بخښنه وغواړي د خپلو ګناهونو لپاره. ومن یغفر الذنوب الا الله، او څوک دی چې بخښنه وکړي د ګناهونو مګر یو الله دی. ولم یصروا علی ما فعلوا، او نه کلکېږي په هغه ګناهونو باندې چې دوی کړي وي. وهم یعلمون، حال دا دی چې دوی پوهه وي چې موږ ګناهګار یو. اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم، دا کسان بدله د دوی مغفرت دی د طرفه د رب دوی نه. وجنات، او جنتونه دي تجري من تحتها الانهار، چې بهیږي به د هغې د لاندې نه ورې، خالدین فیها، همیشه وي په هغې کې. ونعم اجر العاملین، او ډېر ښایسته اجر د عمل کوونکو دی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا صلى الله تعالى على خير خلقه.